نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم درود شريف وائل اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك دا جماعت نا مرګري ټول دې مخ کې صف ته راشي جماعت ته مرګري تبلیغي جماعت کسان مرګري مخ کې صف ته راشي محترم و مسلمانانو ورونو د مخ کې نه مونږه یو سلسله د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د سیرت په موضوع باندې شروع کړې وه خو 13 جمعه د دستاربندۍ په سلسله کې جناب حضرت مولانا سمیع الرحمن صاحب هغه د علم په موضوع باندې او د دې دستاربندۍ په فضیلت باندې بیان وکړو ډېرو ملګرو دا تپوسونه م کړي چې د څه شو دا یې غرض و چې بیمار دی یا څه دی الله دې خوشحاله کړي الله دې اجر ورکړي نو هغه بیا چېرته د هلکانو دا شی دا قهر خو شته دی
دا یې پکې راړولی و، نو زه یې ورته ښودلی وم چې دغه دی ناست دی، خو مېلمه دی نو مېلمه دی. نن یو څو خبرې هغه د سیرت په سلسله کې او څو خبرې بیا چونکې دلته کې یو ډېر قیمتي جماعت تبلیغي جماعت راغلی دی، د هغوی د حوصله افزایۍ دپاره به یو څو خبرې کومه، حالانکې خبرې به هغوی کوي، هغوی ته به موږ کینو، د هغوی سره به موږ ناسته کوو، د هغوی سره اعمالو کې به شریکیږو، خو د هغه خپل محبت او د مینې د اظهار په بنیاد باندې او د هغوی د خوشحالولو دپاره به یو دوه څلور خبرې د هغوی دپاره مو کو، نو زموږ به هم ثواب وشي. د سیرت په سلسله کې چې کومه خبره موږ کوو هغه په حقیقت کې د دعوت خبره ده، بل څه نه ده، ځکه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د صحابه کرامو ټوله زندگی په دې خبره کې تېره ده. هغه سلسله کې موږ څه ځای پورې رسېدلي وو، په شپږم کال د هجرت باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم د مکې مکرمې د تلو اراده وکړه د عمرې دپاره. چې کله یو مقام ته ورسېدل نو هغوی ته دا خبر راغی چې د مکې مکرمې مشرکانو خلق را جمع کړي دي او دا مقصد دی چې مونږ د نبی علیه الصلاة والسلام او د صحابه کرامو سره مقابله وکړو. نبی علیه الصلاة والسلام خوب لیدلی و چې مونږ کعبې مبارکې ته تللي یو، هلته مو سرونه خریلي دي، عمره مو کړې ده، نو په دې د پیغمبر خوب وحی وي دې کې شک نشته، خو نبی علیه الصلاة والسلام ته دا تعین نو شوی چې دا ورتلل کله دي، سکال دي کال دي بل کال دي. نو رسول الله مبارک چې څنګه د خوب دا خبره وکړه نو خلق ډېر صحابه کرام په یو محبت یو جذباتو کې او ډېر په مینه باندې هغه وی چې بس ځو به نو روان شو. 1400 صحابه کرام ورسره دي. حدیبیه نومي یو مقام دی، اوس هم په حدیبیه باندې مشهور دی، تقریبا 18 یا 20 کیلومیټره د مکې مکرمې نه بهر دی. دغلته یو کویه و، هغه کویه په حدیبیه باندې مشهور، یو کویه اوس هم هلته شته. نو هلته مونږ معلومات وکړو، نو چا وی چې دا مکه کویه دی، خو وروستو بیا خلکو صفا کړی تازه کړی دی. هغې ته یې داسې د اوبو ځایونه جوړ کړي وو، د څاروو د اوبه کولو ځایونه جوړ کړي وو، داسې بل یو ډولچه غوندې جوړه کړې وه چې خلک اوبه به راوباسي و ځان له به خپل لوښي ډکوي. بهرحال یا هغه پخوانی کویه و یا زوړ کویه، خو دغلته یو کویه و. نو دغه ځای په حدیبیه باندې په دغه بنیاد مشهور شو. رسول الله مبارک هلته کې ډیره واچوله. دا حدیبیه په داسې ځای کې ده چې دلته برجۍ ده، د دې برجۍ نه مکې مکرمې طرف ته چې واوړي نو دا د حرم ځمکه شروع شوه، او د مکې مکرمې نه چې دې بل طرف ته راواوړي د دې برجۍ نه نو بیا دې ته زمین حل وایي.
نو په دغه حل په دې ځمکه کې نبی علیه السلام ډېره واچوله او بیا یو کس یې ولېږو چې ته لږ اندازه وکړه خلکو ته دا ووایه د مکې مشرکانو ته چې موږ جګړې نه یو راغلي موږ صرف عمره کوو او بس بیا به ځو هغې کافران ولګېدل د هغه هغه اوښې حلال قریبه وه چې هغه هم شهید کړی وی خو د هغې خلکو بعضې کسانو چې نه نه داسې مه کوه دی نه شهید کړو هغه راغی د مرګ د خولې نه را خدای بچ کړو چې راغی رسول الله مبارک ته خبره وکړه رسول الله مبارک حضرت عمر ته وی چې لاړ شو دا خلک پوه کا هغه وی یا رسول الله زما تا طبیعت معلوم دی زما مخالفین پکې ډېر دي که خوا دې خوا وشي نو زه خو بیا ناراسته نه کوم عمر خو عمر نو بیا نبی علیہ السلام حضرت عثمان رضی اللہ تعالی حضرت عثمان انتہائی صبرناک بردبار متحمل مزاج انسانو اول ته رشتہ داری په مکه مکرمه کې ډیره وه چې هغه لاړ هغه څه وخت تېر کړو دلته افواه خوره شوه چې عثمان یې مړ کړو نعوذ بالله شهید یې الله اکبر رسول الله مبارک صحابه کرامو کې چې د کوم غم لهر دوړاو شو چې عثمان ما لیږلی سله و دې ظالمانو وکړه څه نو دغلته کې د کیکر یوه ونه وه اوس هم هلته د کیکر ډېرې ونې دي هغه شته ونه نشته چې کومه ونه وه چې نبی علیہ السلام د هغې لاندې کېناست او د صحابه کرامو نه بیعت واغسته هغه ونه اوس نشته ځکه بیا دغه خلکو که د هغه ونې عبادت شروع کېده نو حضرت عمر هغه ونه بیا لرې کړه او نور بلا د کیکر ونې ولاړې دي نو هلته کې یو ګډبه و ګډې بیزې سره ولي اوښان مو سره ما ته تپوس وکړو مې نبي علیه الصلاة والسلام چې کوم ځای کې د صحابه کرامو نه بیعت اخیستی و هغه ونه خو اوس نشته خو هغه ځای د هغې څه تعین شته نو هغه ما ته وویل تعال راځه ما سره راشه موږ دې خوا د سړک په غاړه د حرم شریف طرف ته ښایسته ښکلی جومات یې جوړ کړی بیا موږ دغه کوهي خواله رالو نو هغه ما ته وویل تعال راځه ما سره نو په حقیقتو کې دننه ورلو نو ما ته وی هذا الموضع الذي بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم اصحابه وی دا هغه مقام دی چې نبی علیه الصلاة والسلام د خپلو صحابو نه بیعت اخیستی و په دې ځای کې چې کله د افواه خوره شوه نبی علیه السلام د هغه ونې لاندې کېناست او یو صحابي راځي او د نبی علیه السلام لاس کې لاس ورکوي په دې خبره باندې بیعت کوي چې مونږ به هغې پورې واپس نه ځو چې مونږ کې سا قدریم وي چې مونږ څو د عثمان بدل نه یې اخیستی او بیا وی دا لاس د عثمان شو او دا د رسول الله لاس چې خپل لاس په خپل لاس کې وی دا د عثمان دپاره بیعت شو دا د عثمان دپاره بیعت شو بیا پکې بحث و مباحثه شروع شو آخری نتیجه دا راووته آخری نتیجه چې یاره سکال به صحابه کرام واپس ځي کال به عمرې له راځي ځان سره به اسلحه نه راوړي که راوړي یوه توره به یو هغه به هم په تیکي کې پټ او دننه وي دا خبرې په صحابه کرامو ډېرې ګرانې وي خو رسول الله مبارک ورته فرمایل چې نه خیر دی اوس دې وخت کې تاسو صبر نه کار والی فتحه الله مونږ ته راکوي خو صبر نه کار والی به تاسو برداشت کوئ دا سختۍ برداشت کوي دا بدې ردې برداشت کوي دا سپورې برداشت کوي
دا د دې ځای نه بغیر د عمرې نه تلل برداشت کوي. په دې سفر کې ام سلمه رضی الله تعالی عنها د نبی علیه السلام سره، نبی علیه السلام صحابه ته وایي چې دا سورلی دا تاسو چې کومې قربانۍ راوستي دا حلالې کوي او بس بیا احرام نه ځان وباسئ. صحابه زړه ته درد و نه پاسېدل. دوه درې پیرې رسول الله مبارک وي خو څوک پانسېدل. دا نه چې د نبي علیه السلام خبره نه منلې، خو دومره غم په هغوی سوار و چې دا موږ دومره مزل وکړو، ځان سره مو د هغه ځای نه هدیې راوستې دي، قربانۍ هم راوستې دي، او اوس به رسول الله مبارک او موږ سر هسې خریو او ځو به. هغه نبی علیہ السلام خفه شو، نو خپلې خیمې ته ننوت. نو ام سلمه رضی الله تعالی عنها ته فرمایي چې ستا دا قوم ته وګوره او د دوی زما خبره. هغه یا رسول الله غمجن دي، مې خفه کړه. خیر ته داسې وکړه چې ته وځه او ته هغه خپله قرباني ذبحه کړه او هغه خپل نعي ته ووایه چې سر ماله وخوریه، بس بیا ته پرېږده. خو چې څنګه رسول الله مبارک هغه خپله قرباني ذبحه کړه نو د صحابو یو درز جوړ کړ. حدیث وګوره قادو یقتلون قریب و چې یو بل یې قتل کړی وی، یعنې په یو بل ورختلی وی. که کله د رسول الله مبارک دغه ته یې وکتل او بیا هغه ویښته د سر هغه وخریل، احرام نه وته کپړې واچولې و، مدینې منورې ته واپس لاړو. دې باندې به بیا انشاءالله خبره کوو. زما وروڼو دا قربانۍ صحابه کرامو ولې ورکولې؟ دا تکالیف رسول الله مبارک ولې برداشت کول؟ د دې دین دپاره نبی علیه السلام او صحابه کرامو دا خپل کورونه ولې پرېښودل؟ دا خپل بال بچې ولې پرېښوده؟ دا خپلې وینې ولې تویولې؟ زه دا خبره ډیره ډیره کوم هر مقام کې چې دا دین مونږ ته د وینو په اوبخور کې را رسېدلی دی، د وینو په اوبخور کې سیلابونه د وینو په دې باندې توی شوي د صحابه کرامو، غوږونه پرې کړی شوي دي، پوزې پرې کړی شوي دي، وطنونه پریښي، جایدادونه پریښي، بچی پریښي، اولاد یې پرېښی دی، تر دې چې خاوندان یې تلي و ښځې دلته پاتې شوي. الله اکبر. دا سختۍ دا څه دپاره؟ دا د دې دین د حفاظت دپاره، دا د دې دپاره چې دا دین بل ته رسول غواړي. مونږ د دنیا یو کار دپاره څومره څومره تکالیف برداشت کوو. د دې جماعتونو د راتلو په مونږ احساني، دا کم د دعوت په نوم چې لګیا دي دا خلک، مونږ د اوزګار خلک دی، دین ته به ځان اوزګاری د دنیا د کار نه، دا اوزګار نه دي. کار دقه دی چې دا محنت او دا خواري کوي، یو ځای نه او د بل ځای نه او د یوې علاقې نه او د بلې علاقې نه دا خلک راجمع شي، دی یو درد، یو غم، یو فکر راوړی دی. هغه درد او هغه غم او هغه فکر د څه شي دی؟ هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم فکر دی، هغه د صحابه کرامو فکر دی، هغه د هغوی هغه غم دی. مونږ سره قدر نشته، د هغې وجه دا ده چې مونږ په دې دین باندې خواله هم د ځان نه ده بیولې. خواله هغوی وینې توی کړې وې او مونږ خواله هم نه ده وکړې. حضرت خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه په خپل کور کې وفات کیږي، بے شماره جنگونو کې حصه اخیستلې ده او په دې ټول بدن کې داسې ځای نشته چې هغه د توري، نو هغه اعلان وکړه خلکو ته
وی د دنیا بزدلانو ته زما خبره ورسوئ چې که په جهادونو کې او د کفارو په مقابله کې مرګونه وې نو نن به خالد ابن ولید په خپل کور کې نه مړ کېده. هغې دا چل چې په بدن کې روغ ځای نه دی پاتې شوی لکه د څه دپاره څه تنخوا وله چا ورکوله څه مال دولت ورته میلاوېده هغوی ته خو به کم مال دولت کم میلاو شو نو ماښامه پورې به ایسته تقسیم کړ مالی غنیمت به راغی یعنې په یو جنګ کې په زرګونو باندې اوښان او ګډې او بیزې او وینځې او غلامان دا راغله رسول الله مبارک په مجاهدینو تقسیم کړه او مجاهدینو څه وکړو مخکې سره په غریبانانو باندې تقسیم کړه. مال دپاره دا خبرې نه کولې دولت دپاره نه کولې د الله د دین دپاره. ابو هریره رضی الله تعالی عنه ناست دی شاگردانو ته حدیث بیانوي قیمتي څادر د 500 درهمو څادر یې په سر دی 500 درهمو لاړې توکلې نو جومات کې دی نو جومات کې اوس لاړ نه توکلي څادر کې لاړې توکلي څادر کې چې لاړې توکلي نو وروسته یې وجړل نو شاګردانو ته وي قربان په دې دی وجړل چې د قیمتي څادرو تا په مثلا یا پوزه پاکه کړه یا دې پکې لاړې وتوکلي وی نه په دې مې ونه جړل په دې مې وجړل چې اته ورځې مونږه نارې تېرې کړي دي اته ورځې مونږه نارې تېرې کړي دي او دومره جامه به نه وه چې زمونږ عورت پې پوره پټ شوی د چا چې به وه نو هغه به مخې ته ناست و د چا چې به جامه کمه وه نو هغه به د نورو ملګرو نه وروستو ناست و اصحاب صفه د دین د رسول الله مبارک د دین طلبا دا به وروستو ناست دا قربانۍ خلکو ورکړې صحابه کرامو دغه صحابه کرامو مزدوري نه شوه کولی ابو هریره باندې څه چلو نوکري نه شوه کولی زمینداري نه شوه کولی کاروبار یې نه شو کولی عبدالله ابن مسعود دا کارونه نه شو کولی عمار ابن یاسر دا محنت د دنیا نه شو کولی ټولو خلکو زمینداري کولی تجارتونه یې کول دیم کولی شو باغونه مدینه منوره خو زرخیزه ځمکه ده هر قسم فصل پکې کېږي او کلا او دنیا ده لوی ملک دی لوی ځمکې دي دا ټول کارونه هغوی کولی شو خو دا یې نه کول دا یې نه کول هغې وی دا مقصد نه دی بس خو چې دونه میلاو شي چې د ولږې نه مړه قدرې نه شو د ولږې نه مړه نه شو نو د دې دین دپاره دا خوارۍ کولې او بیا د رسول الله مبارک نه الله دا تکالیف یې پرې راوستل معلومه د دې نه دا شوه چې دا دین الله ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه محبوب دی ګنې د هغه نه بیا پې قربانۍ نه حالانکې د رسول الله مقام څومره دی کوم ځای کې چې نبي علیه الصلاة والسلام ډډه مبارکه په دې ځمکه باندې لګېدلې ده په قبر مبارک کې هغه د عرش معلا نه بهتره ده د رسول الله مبارک مقام دا د کعبې مبارکې نه زیات دی ما او تا ته وایي چې بول کوئ واړه لوی بول فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها مه ورته مخ کوئ قبلې طرف ته او مه ورته شا کوئ او په خپله ورته نبي علیه الصلاة والسلام شا کړې ده او دس ماتئ د هغې څه وجه د هغې وجه دا وه علما فرمایي چې کعبه مبارکه د هغې مرتبه د نبي علیه السلام نه لاندې ده مرتبه د نبي علیه السلام اوچته خاتم النبیین دی سید الرسول دی امام الانبیا دی زما وروڼو دا اوزګار خلک چې ورته مونږ وایو دا اوزګار نه دي دی د دین یو فکر د دین یو غم دې ته بستره په ور اوږه کړې ده ډوډۍ پسې نه ګرځي انتظام یې ځان له خپل کړی خواري کوي محنت کوي او د یو ځای او د بل ځای نه راجمع شوي هغه جماعت یو نن الحمدلله دلته راغلی
ستاسو د ټولو ملګرو خدمت کې د دې کلیوالو خصوصا خدمت کې درخواست دی چې بای که دوی خوشحاله وی نو دوی سره کینئ، دوی سره اعمالو کې شریک شئ، کینئ ورسره، ګشتونه ورسره وکئ، دوی په دې خوشحاله کوي. په ایمان ډوډۍ وله مه راوړئ، په ډوډۍ نه خوشحالېږي، د ډوډۍ غم یې ځان له کړی. اگر چې موږ کم از کم پښتانه یو دال پیتیم پخ کړي وغه راوړو، یو دوه ډوډۍ راوړو، دوی سره پکې ځان شریک کړو. په خپل ځای خبره ده، خو که دا تاسو ونم کړه نو دوی په دې نه خفه کېږي، دوی به خوشحالېږي په څه چې ورسره کښېنئ، اعمالو کې ورسره شریک شئ. انشاءالله که وبه داسې که نه جماعتونو ته خوشحالېږئ، دې سره د الله رحمتونه راځي. تېښته مه کوئ دی، بس د هغې به ورځ وي، دوه به وي، درې به وي، هر څو ورځې چې نو دغه ورځ دوه که مونږ لږ خونې دا خپل کارونه څه مخکې کړو څه وروستو کړو نو دا به زمونږ دپاره خیر وي، زمونږ دپاره. هغې ته که څوک کېناستل او که کېناستل د هغوی غاړه ازاده شو. هغې ته چې الله څه ورکوي په یو یو قدم هغه میلاو دي، میلاو دي، خو زه د خپل ځان خیر غواړم چې زه ورسره کېدمه چې ما ته هم څه خیر میلاو شي. نو انشاءالله دا جماعت راغلی چې دا د دې ځای نه خوشحاله لاړ شي، دا په داسې انداز لاړ شي چې وایي یاره یو کلي ته تلي وو، یو کلي ته تلي وو او هغه خلک خو ډېر ښه خلک وو، یاره زمونږ سره کېناستل، مونږ سره چې کوم دی نو په اعمالو کې شرکت وکړو. نو انشاءالله د دې سره به ملګرتیا کوو، د دې مرسته به کوو، دوی به انشاءالله خوشحاله وو. الله پاک دې مونږ او تاسو ته عمل نصیب کړي. زمونږ په دې کلي کې ګاوڼ کې د نسیم ګل خان ټبر وفات شوی، الله پاک دې د هغې کامل مغفرت نصیب کړي. او ما ته خو هغوی ټلیفون وختي وکړو، ما ورته ټایم وی مې 5 بجې ټایم مقرر کړي، دا 5 بجې عموما د مانځه ټایم وي. نو هغه بیا هغه بل جومات کې اعلان وشو، یو ځل د 5 بجو، بل ځل د 5:30 بجو، موږ هم په 2 کې اریان کړو چې اوس څه ده، زه وروستو به دا خبره د هغوی نه بیا کنفرم کوو، معلومات به ترې کوو چې یاره ټایم 5 بجې دی که 5:30 بجې دی که نه. بهرحال هغه وفات شوې ده، نو هغې ته هم پکې دعا وکړي. ربنا اتنا فی الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الہ العالمین د هغې غریبې کامل مغفرت نصیب کړي، اوږد ژوند دې په راحته کې، تقصیرات معاف کړي. الہ العالمین پسماندګانو ته صبر جمیل ورکړي. یو لوی مصیبت ورته ورسېد، خدا د دې لوی مصیبت بدله کې اجر ورکړي، او زموږ د ټولو خاتمه بالخیر او بالایمان کې. دا جماعت دلته راغلی الہ العالمین د دوی سره چې څومره خیر دی الله هغه موږ ته راکړي. الہ العالمین د دې دا قدمونه په تله نیکۍ کې واچوي، د دین دپاره خدمت کوي، محنت کوي، ګرځي چې په خپل هم زموږ اعمال ښه شي، زموږ په وجه د نورو اعمال هم ښه شي. الہ العالمین د دغې نه موږ ته خیر ورسوي، فایده راته ورسوي، د دنیا د آخر خوشحالۍ د دوی زموږ د ټولو نصیب کړي. صلی الله تعالی